بخیر رمضان بخیر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مندو تاسو ته هر کله وایو د هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې زه یم ستاسو خپل ارباز خان. مینوالو نن د خیره 17 رمضان المبارک دی، 19مه روزه او 17 رمضان المبارک د اسلامی تاریخات په اکلا یو ډیر اهمیت لري، یو ډیر فضیلت لري. هغه داسې چې په نن ورځ باندې د اسلام ټولو کې غټه معرکه جنگ بدر په عمل کې راغلی و. د دې نه پس خو ډېر داسې جنګونه هم شوي دي د کفر او د اسلام ترمنځ، خو دا چې کومه معرکه وه، دا چې کوم جنګ و، د دې خپل یو اهمیت و. هغه ځکه چې په دې جنګ کې د مسلمانانو تعدادو صرف 313 او د قریش مکه تعدادو 1000. د جنگ په شپه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په مصلی باندې ناست و او خدای ته خواست کو چې یا خدای پاکه زه تا ته دا نه وایم چې دا مسلمانان د مرګ بچ کا، ځکه چې دا خو د شهادت یو جذبه وه او شهادت یو ډیره اعلی رتبه ده. خو که خدای مکه که دی پاتې نشو نو د دننه پس به په دې دنیا کې ستا نوم اخیستو والا بل څوک پاتې نشي. ځکه یا الله زمونږ مرسته وکړه. کله چې خبره میدان جنگ ته شوه نو کفار مکه چې کوم وو هغوی د دوی نه وړاندې یو ډېر بهتر پوزیشن واغستو. د هغوی د ځمکه چې کومه وه د خپو لاندې هغه ډېره سخته وه او د مسلمانانو سره چې کومه ځمکه وه یا کم پوزیشن و هغه لاندې شګه وه او ډېر سخت پوزیشن و، هغوی ډېر ښه پوزیشن کې وو. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ځل بیا بر اسمان ته وکتل او خواست یې وکړ او په دې کې باران شروع شو. باران ورېدو 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 حتی کې چې کومه هغه سخته ځمکه وه هغه بلکل خټه شوه او دا شګه چې کومه وه دا کلکه شوه او د هغې نه پس هغه کامل ایمان سره او د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم پسې په سالارۍ کې هغه 313 مسلمانانو هغه 1000 کفار مکه ته شکست ورکړو، ځکه چې ایمان یې ډېر پخته و، ایمان یې ډېر کامل و او بیا سپه سالارې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. نو بس خبره دا ده چې کاش چې مونږ هم اوس هغه جذبه راشي د هغه 313 مسلمانانو والا، ځکه چې چار چاپېره د جنگ یو حالت دی. مونږ حالت جنگ کې یو، که هغه خلیجي ممالک دي، که هغه زمونږ ډېر اخته ګاونډیان دي او جنگ دی او په دې جنگ کې تاوان د چا دی؟ صرف او صرف د مسلمان. نو بس الله دې وکړي چې مونږ کې د هغه جذبه پیدا شي، مونږ کې د هغه کامل ایمان پیدا شي چې مونږ د کفر خلاف ودرېږو، نه کې مسلمان د مسلمان خلاف ودرېږو. ډېره مننه. جی مینوالو نو شروع کوو خپل پروګرام او ایز بای د بک مونږ به ځو کچن ته او کچن کې به ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ زه بالکل ښه یم. ما نن سبا کچن سنبال کړی دی. صحیح خبره ده. نور څه پوزیشن دی جی؟ بس افرا صاحب نه به تپوس کوو چې نن څه پخوئ؟ سر نن به زمونږ کچن کې اولنی ډش چې کوم دی دا به جوړیږي شکشوکا. شکشوکا
دا شکشوکا شکشوکا سوي داسې دي دا سر خو پہلے ځلنوما میډل ایسټرن یو بریکفاسټ دی هلته عرب ممالک کې دا هغې ډېر په شوق خوري او په پاکستان کې هم خلک مونږ ریسټورانټ کې چې کله مینیو جوړو هغې کې بریکفاسټ سیکشن چې کوم وي ټاپ آف د لیسټ هم دا شکشوکه پکې وي ها جی موږ ته د دې ریسیپي ووایه که نه سر د دې ریسیپي ډېره ایزي ده دې دپاره موږ ته پکار دي هګۍ او چې کوم تاسو سره کور کې ویجیټیبلز وي یو سپیشل د دې ویجیټیبل دی هغه دی بیل پیپرز شملا مرچ چې کوم موږ ورته وایو که نه شملا مرچ ټماټر پیاز او دھنیا او چې کوم سپایسیز دي دې سره هغې کې پیپریکا پاوډر کشمیری لال مرچ هم ورته وایي هغه یوز کیږي سالټ او سینمن پاوډر ها او آئل بم پکې یوز کو او جی ظاهر خبره آئل چې کم آئل کې موږ دا پخو شمع بناسپتی شمع بولے دل کی بولیاں اگر سرا سرا زمون سرا سپانسرز کی دی شیزی کچن اینڈ انٹیریئرز جو آپ کے خوابوں کے کچن کو حقیقت میں بدل دے اگر نه علاوه زمون سیٹ باندې چې تاسو څومره فرنیچر ګورئ هغه د بیلاز انټیریئر طرف نه او د ټرانسمیشن کې تعاون کړی دی مونږ سره عمر الیکټرانکس تاسو تعاون ډیره مننه ډیره مننه جی مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو تاسو په خدمت بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې د افراز صاحب جی افراز صاحب زمونږ ډیش ورته ورسېدل جی مومنه زمونږ چې کوم اولنی ډیش دی شکشوکا بریکفاسټ د دې به اوس اول پریپریشن کوو ویجیټیبل کټینګ به کوو هغې نه پس په ویجیټیبل کریملایز کوو بیا به هغې کې انډې چې کومې دي کریک کوو ایډ کوو بیا به ډش اور دیکھیں مونگا یوز کرو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا اگر سرا آج ہمارے ساتھ ایک ایسے معزز مہمان موجود ہیں جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ خدمات انجام دی ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر حسین صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ مظہر صاحب کیسے جا رہے ہیں روزے اور گڈ الحمدللہ یہ تو چھوٹے روزے ناروے کے 22.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں بالکل اگر سرا مونگ سرا گیسٹ کے موجود دی اعتزاز خان صاحب اور ارسلان خان صاحب کم چے ای کامرس کے ایکسپرٹ دی دیو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میدان کے ډیر اہم کردار ادا کړی دی السلام علیکم تاسو ته مونږ خپل پروګرام کې ډیر هرکلی وایو وعلیکم السلام السلام علیکم جی څنګه حال دی جی خیریت سے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں جی ڈاکٹر اسپیشلائزیشن فزیشین ہے جی میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کرونک ڈیزیزز میں بھی کام کرتا ہوں کرونک ڈیزیز لائک جس طرح ڈائبٹیز ریورسل ہے تو بجائے اس کے کہ دوائیوں کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کریں ہم لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ پھر آپ ڈائبٹیز کو ریورس بھی کر سکتے ہیں موٹاپا ہو پولیسسٹک اووری سنڈروم ہو تو کرونک ڈیزیزز میں اس کے علاوہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن بھی کرتا ہوں سر FUE ہیئر ٹرانسپلانٹیشن جی کیا ہے یہ بیسکلی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ اب نئی تو نہیں ہے بٹ اسٹل لیٹسٹ یہی ہے تقریباً 20-22 سال پرانی ہے اس میں جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جو جڑ ہے نکالتے ہیں تو اس میں کوئی سٹچنگ نہیں ہوتی اور سکارنگ اس طرح کی نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی تو اس کا مین فائدہ یہ ہے کہ ایون اگر آپ بات کو ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی اگر بالوں کو شارٹ بھی رکھنا چاہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور ایون آپ جسم کے بھی بال داڑھی کے بال چیسٹ کے بھی بال استعمال کر سکتے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں جیسے آپ کرونیکلی اس کو بغیر میڈیکیشن کے ٹھیک کرتے ہیں یہ بال بھی بغیر ٹرانسپلانٹ کے آ جائے ابھی تو نہیں لیکن یو نیور نو لیکن اس وقت نہیں کوئی ایسا علاج اور جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شیمپوز وغیرہ آتے ہیں کہ جی یہ آپ استعمال کریں 3 ہفتوں میں بال اتنے مضبوط ہو جائیں گے بالکل ریئلسٹک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ شیمپو شاید لاکھوں میں بکتا سر آج کل بال بھی بہت زیادہ گرتے ہیں کچھ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ یہ پتہ نہیں سٹریس کی وجہ سے گر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں شیمپو کی وجہ سے گر رہے ہیں تو اس کی اہم وجوہات کیا ہیں وہ ویری کرتا ہے مردوں اور عورتوں میں کافی فرق ہے مردوں میں تو جینیٹکس بہت زیادہ ایک کردار ادا کرتا ہے اور عورتوں میں عموماً کوئی ہارمونل ایشوز یا نیوٹریشنل ایشوز مثلاً آئرن ڈیفیشنسی عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح ہائپوتھائرائڈزم بہت پولیسسٹک اووری سنڈروم تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں ہارمونل ایشوز ہیں اسٹریس بھی ایک ایشو ہے اگر آپ اسٹریس میں رہتے ہیں زیادہ دیر کے لیے اسٹریس میں رہتے ہیں
اس وجہ سے بھی بال پہلے جھڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ کی لائف سٹائل ایسی ہے کہ آپ کی باڈی پہ ایک پریشر ہے, دباؤ ہے, یا کسی چیز کی کمی ہے, تو اس وجہ سے بھی بال چڑھتے ہیں. مردوں میں تو جینیٹکس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جی جی سر څنګه دی خیریت دی جی تاسو خیر ښه جی سر سمو انوینټ کړی دی زبردست یو داسې یو داسې میرر غوندې د دې باره کې مونږ ته لږ څه ووایه که نه دا بیسیکلی هیلث میرر دی بیسیکلی یو پروجیکټ دی د ولټرا په نوم باندې نو په هغې کې مونږ نور هم داسې میډیکل سره ریلیټډ پروجیکټس کوو کوم چې د اے آی ټرانسفارمیشن بیسډ وي. نو دا بیسیکلی یو هیلث میرر دی دې کې زموږ خپل یو سافټویر انټیګریټ او په دې میرر کې چې دی مونږ ملټیپل سینسرز چې دی انسټال کړي دي. دا یو پریونټیو هیلث کیر سسټم تاسو دې ته ویلی شئ کوم چې بیسیکلی تاسو ویلی شئ چې ستاسو چې کوم د انسان چې کوم ویلنس پیرامیټرز دي اپ ټو 16 پیرامیټرز سو فار دی کې مونږ چې دی انټیګریټ کړي دي. هغې کې کولیسټرول شو, شوګر شو, HbA1c شو, ستاسو هارټ ریټ شو. دا ټول پیرامیټرز د ریفلیکشن آف لایټ شو, ستاسو چې کوم بلډ فلو ده د سکن چې کوم ستاسو د فیس بلډ فلو ده د دې په بیس باندې چې کوم مینی پورز دي هغه دا انالایز کوي او د هغې نه پس چې دی تاسو ته دا د ویلنس رپورټ درکوي او هغه ودن 60 سیکنډز چې دی هغه تاسو ته پورا پیرامیټرز درکړي پورا پیرامیټرز دا تاسو ته وداؤٹ اینی انویسیو پروجیکټ پروسیجر. جی بالکل مطلب ستن من نه دغه نه بلډ نه بالکل. او دا څومره اوتھنټک دی د دې بیسیکلی مونږ سره FDA اپروولز دی, مونږ سره د دې کلینیکل رپورټس دي چې کوم ویلیډیټډ دي ډفرنٹ هاسپټل نه او بیسیکلی دا US بیسډ پروجیکټ دی. زه د دې کنټری هیډ یم پاکستان کې, ای کامرس ډایریکټر یم. او په دې باندې مونږ سره چې دی په دوبۍ کې ون هیلث کار کوي, پورا چې دی په دې باندې مونږ سره کار کوي. د قطر هیلث منسټري په دې کې مونږ سره کار کوي. نو ټول نه غټه اتھنټیسټي د دې دا ده چې د دې مونږ سره FDA اپروولز دي. دا کوم پیرامیټرز چې دی کې مونږ انټیګریټ کړي دي د هغې ټولو کلینیکل رپورټس او FDA اپروولز مونږ سره دي ان هینډ دي. نو دا پاکستان کې انسټال شوي؟ پاکستان کې دا نه دی انسټال شوي. بیسیکلی په دې باندې مونږ لاست 4 ایئرز نه چې دی میډل ایسټ کې ورکینګ کوو, په ایجپټ کې, په قطر کې, هلته انسټال دي هلته انسټال دي ډفرنٹ سکولز کې, په ایئرپورټس کې, ډفرنٹ پبلک پلیسز کې او دغه شان چې کوم سوسایټیز دي لکزري سوسایټیز شو, هوټلز شو, په هغې کې دا مونږ انسټال کړي دي. جی سر تاسو دوی سره؟ جی جی بالکل سر. دې کې بیسیکلی مونږ چې کوم د آی ټي ریلیټډ کوم ورکینګ وکړو جی هغه مطلب مونږ ټوټل هغه اوورال د مونږ تقریبا آلموسټ جی کې 5 کسانو ټیم دی جی. نو بیسیکلی دا خو لکه آیډیا تاسو مطلب کاری خدا یو ډیر زیات دی ویسیز او که تاسو وګورئ لکه تاسو خپل د سمارټ واچ وګورئ یا کوم د فټ بیټ د بینډز دي نو دا آلموسټ هغه کانسیپټ دی جی. خو څنګه چې لکه اوس هغه ورلډ ډاینامیکس لګی چینج کیږي, خلک را روان دي, کوسټ کټینګ کیږي او لکه هر ځای کې کوشش دا چې مطلب یو ځای کې 10 کسان پکار دي لکه 5 کسان راولي کوسټ کټینګ د وجه. نو سیم دا پروجیکټ لیټ سپوز لکه تاسو وګورئ چې کوم زموږ د ټیسټ کوم تاسو ته مافیا ویلی شي چې هر ځای کې لکه ډفرنٹ لیبز دي, لکه یو ټیسټ تاسو یو ځای کې په یو ریټ کېږي, بل ځای کې بل ریټ کېږي, ای تاسو خپل د برانډینګ هغه یو حساب سره تاسو سره هغې چلي. نو دې کې دا کېږي لکه دا کوم مافیا دا دې کې مونږ کټ کولی شو او لکه دې کې لایک تاسو ویلی شئ چې لکه یو ټیسټ اوس مونږ سره لیټ سپوز په 1000 کې کېږي که نه جي, نو دې سکین په تھرو باندې هغه مونږ ته سینټس کې یا په هنډرډس کې دا ته مونږ د دې کوسټ کټینګ ضرور شي جي. د دې آیډیا څنګه راغله؟ د دې آیډیا جی بیسیکلی خو څنګه چې هغه خبره جي دا څنګه دا ټیسلا تاسو هغه دی که نه جي لکه سیلف ډرایوینګ کار دی. نو سیلف ډرایوینګ کار خو په ښکاره خو یو نوی کانسیپټ دی خو که مونږ وګورو بچپن کې مونږ هغه ریموټ کنټرول هغه موټر یا هلیکاپټر دا مونږ چلول جي. خو د ټیسلا هم سیم عمکه آیډیا ده خو لږ غونتې هغې کې لږه موډریشن راغله. سیم دغه څنګه چې په واچ کې دي هغه آیډیا ده خو لږ غونتې زموږ دی هغه چینج کړو, پیرامیټرز به چینج کړل او نور ریسرچ کوم مطلب لکه دنیا کې تاسو وګورئ جي لکه ریسنټلی مونږ سعودي عرب ته مونږ دواړه ملګري تللي وو جي د ورلډ هیلث ایگزیبیشن جي. نو هغې چې کوم مطلب هلته کې چې کوم ډفرنٹ کنټریز هغه راغلي پروجیکټس وو هغه پکې, نو هلته کې چې کوم هغه میډیکل کوم هغه ایډوانسمنټ و هغه هر څه مونږ وکتل که نه جي نو هغه ډېر زیات نیکسټ لیول وو. نو سیم مطلب هغه څیزونه چې مطلب مونږ هغه ایکسپوجر وکړو یا چې مونږ سره چې کوم نور ټیم دی څه په US کې دی, ایون دا چې کوم دا سکرین دی چې
دا مطلب دا یو ایس ټیم نه زموږ یو ټیم چې تایوان کې ناس الته نه پراپر د دې اوس کې هغه وشي چک وشي ان بعد د موږ ته راځي مطلب دا یو ګلوبل پروجیکټ دی نو بس هغه مطلب ډیفرنٹ کنټریز او ان آئیډیاز موږ کړی دی دا یو موږ یو سیزر ڈاکٹر صاحب کیا کامنٹ کریں گے سمجھ آئیے آپ کو؟ جی کچھ تو سمجھ آ گیا ہے لیکن اس طرح کیا ہے کہ آپ کیپلریز کو آج کل ریڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی اسکن کی کیپلریز ہیں اور جو بالکل اسمال بلڈ ویسلس ہیں. اس اسپیسیفک پروڈکٹ کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے. ابھی اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتہ لیکن اور آئندہ محل میں چند سالوں تک تو اس سے بھی زیادہ پیرامیٹرز آ جائیں گے. ابھی شاید آپ نے بولا کہ 16 پیرامیٹرز اس میں آ رہے ہیں. ہاں سر ایک اس کا مجھے لگتا ہے ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ آلریڈی جو ہے نا لوگ اتنے وہ سوشل میڈیا بیسڈ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ہے نا وہ وہاں سے گوگل سے اٹھا لیتے ہیں. میڈیکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو ڈاکٹرز کی ویسے چھٹی ہو جائے گی. ہر بندہ خود شیشے میں دیکھے گا اتنا کولیسٹرول ہے اتنا ہونا چاہیے یہ میڈیسن. بٹ آئی گیس یہ ہاسپٹل میں زیادہ انسٹال ہو بیسیکلی په دې کې موږ سره ټیلی میډیسن هم چې دی او د غشته دی موږ پکې خپل ایپ کې چې دی هغه یو سیکشن ایډ کړی دی دې کې دا دی چې اوس لیټ سپوز تاسو ټیسټ وکړئ که نه نو موږ سره بیا رجسټرډ خپل ډاکټران دي چې کوم په یو ایس کې ناست دي هغوی سره تاسو کنسلټنسي هم کولی شئ او هغه مطلب سیم کاسټ کې سیم کاسٹ کې تاسو خپل ریپورټس بیسډ چې دی هغوی سره کنسلټنسي په هغې کې کولی شئ. تاسو د ډیس ایډوانټیج خبره وکړه نو دا دی چې مطلب دا تاسو ته لیب ټیسټ درکوي دا تاسو ته پراپر ټریټمنټ نه کوي لکه دا تاسو ته لیب ټیسټ درکوي او هغه لیب ټیسټ په بیا تاسو خپل چې کوم ډاکټر یې هغه سره به هغه تاسو شیر کړئ او بیا به هغه بیا ستاسو ټریټمنټ کوي. دا بیسیکلی ستاسو چې کوم لیب ټیسټ دی یا کارپوریټ سیکټر کې کېږي یا داسې هسپتالونو کې ستاسو چې په هغې باندې کاسٹ زیات راځي هغه کاسٹ تاسو ته دې کم کړی دی او یو لګژري هم دا مطلب تاسو مستقبل ویژن څه دی جی مستقبل ویژن نو بیسیکلی مستقبل ویژن دا دی چې په دې باندې خو آلریډي مونږ څه 4 ایئر چې دی سپینډ کړو مونږ چې دی 2 کسه آلموسټ چې زمونږ دا پروجیکټ سٹارټ شو دا تاسو خپل ذاتی طور باندې کړی. تاسو یو کوېسچن زما د ملګري نه وکړو چې تاسو آیډیا څنګه راله نو مونږ آلریډي زه چونکې ای کامرس ایکسپرټ هم یم په امیزون باندې په شاپیفای او په دې پلیټفارم باندې ډفرنٹ پروډکټس هم سیل کوم چاینا نه مونږ مینوفیکچر کوو نو مونږ په میډیکل فیلډ کې ډفرنٹ پروډکټس آلریډي سیل کول لکه مونږ یورین سټریپس هم سیل کول اوس هم مونږ سیل کوو. یورین سټریپس تاسو ته پته یورین لپاره پراپر ټیسټ کېږي هغه مونږ سټریپس په سیل کول هغې لپاره باقاعده مونږ په خپل ایپ کې چې دا انټیګریشن وکړو چې هغه تاسو هغه یورین سټریپ چې دا هغه ایپ ته مخامخ کړئ نو هغه ستاسو ټیسټ وکړي نو دغه شان پروډکټس مونږ آلریډي سیل کول. په هغې کې چې ټایم تېرېده نو مونږ دا آیډیا راله چې مونږ داسې یو پروجیکټ باندې کار وکړو او د ایپل دی خبره وکړو نو ایپل دا دی چې د ایپل نه لږ غونته دی کې یو 2 شیزونه مونږ ایډوانس څخه کړي چې ایپل ستاسو ډیټا چې دی هغه سټور کوي کلاوډ ته ډیټا سټور کوي او دې کې زمونږ د کلاوډ دغه نشته دی لکه هغه ستاسو ډیټا مونږ ځان سره نه ساتو فل پرایویسي مطلب چې کوم یوزر دی هغه ته فل پرایویسي ورکوي دا سافټویر. صحیح او دې کې چې لکه ونس اوس که زه پکې خپل دغه وګورم زما ډیټا به سیو وي پکې کله زما خپل یو پین کوډ وي هغه به تاسو چې دې باندې سکین کوئ تاسو په خپل ایمیل سره لاګ ان شئ تاسو خپل ایمیل بم پکې اچوئ خپل ډیټیلز دې کې ورکړئ تاسو په لاګ ان شئ چې کله تاسو سکین وکړئ نو چې کوم تاسو رپورټ وي هغه به تاسو ته ایمیل راشي او بل دې کې تاسو مونږ هم بلکې داسې کولی شو اوس خو په شارټ نوټس باندې زموږ زه رالم نو تاسو ما ته چې کومه لیبارټري تاسو یادوئ د هلته نه تاسو ټیسټ وکړئ بیا زه دې باندې هماغه پیرامیټرز تاسو ته میچ کړم او تاسو یې کراس چک کړئ. نو دې فون کې به موږ سره څه اپ وي فون کې هم دا اپ تاسو انسټال کولی شئ خو په هغې کې به تاسو سره لیمیټډ فیچرز دي هغې کې به تاسو سره لیمیټډ لکه HbA1c شو دغه فیچرز به کولیسټرول شو دا فون کې به تاسو سره یورین سټریپ شو دا فون کې به بیا تاسو سره دا تاسو ورڅ په خپل بیس باندې کړي په دې باندې کوم خرچه راغلی یا دغه د جی بیسیکلی خو دا مطلب مونږ زموږ یو کلاینټ دی چې هغه په تھرو باندې مونږ لګیو جی ښه کلاینټ او جی او د دې مینوفیکچرینګ مونږ مطلب چاینا نه کیږي تاسو کنټری هډ یې کنه تاسو بیسیکلی دا زما پهله کلاینټ و خو چې زما هغه سره هغه ریلیشن یا هغه کار زموږ داسې و چې مونږ بیا پارټنران شو. تاسو میډیکل بیک گراوند دی نه زما چې دی آی ټي بیک گراوند دی زه انجینر یم بیسیکلی آی ټي استاد زما کمپیوټر انجینرینګ دی لکه میډیکل بیس نه جی ای کامرس خو دې کې دا چې مونږ سره دې کې تاسو میډیکل ایکسپرټس خو به میډیکل ایکسپرټس مونږ سره شته پاکستان کې مونږ سره شته دی په یو ایس کې هم شته دی په یو ای کې قطر کې
چې کوم ځای کې زمونږ انسټالیشن دی یا موږ داسې څه کلینیکل ریپورټس چې دی کې انټیګریټ کوو هغه موږ خپل چې کوم میډیکل ټیم دی د هغې نه موږ هغه ویلیډیټ کوو او د هغې نه پس چې دی هغه موږ دی کې اوس کافي داسې پیرامیټرز هم دي چې هغه انډر ټرایلز دي لا لکه د دغې نه علاوه کافی پیرامیټرز دي چې هغه له انډر ټرایلز دی هغې ته موږ د اف ډي اے اپروول ته ویټ کوو چونکې تاسو ته پته ده چې اف ډي اے اپروول په میاشت 2 میاشتې کې نه میلاویږي آلموسټ 1 ایئر لګي هغې کې نو موږ چې کله داسې کلینیکل ریپورټس راشي هغه موږ اف ډي اے اپروول ته ورکړو او چې کله د هغې اپروول راشي نو هله بیا هم دی کې هغه آنلاین کو یا انټیګریټ کو. صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب. سر آج کل دنیا میں اسٹیم سیل تھراپی بڑی چل رہی ہے, جی کامیاب ہے؟ ہاں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کام کے لیے کس کنڈیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اوور آل میرا تجربہ یہ ہے کہ بالوں کے لیے اتنا کامیاب نہیں ہے, لیکن میں نے گھٹنوں کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے استعمال کیا اور اسکن ریوینیشن کے لیے بھی کامیاب ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے پروٹوکال فالو کر رہے ہیں اور کس کنڈیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹیم سیل کامیاب بھی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے کامیاب. پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا؟ ہاں کافی لوگ کر رہے ہیں. کہاں سے ڈرائیو ہوتے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن زیادہ تر ہم فیٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں. فیٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا ہاں فیٹ سے آپ لے سکتے ہیں اسٹیم سیلس, اور مثلا اسکن ریوینیشن کے لیے جنسی مسائل کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالوں کی گروتھ کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی اچھے ریزلٹس آئے ہیں, لیکن اسکن کی ریوینیشن کے لیے اٹس ویری گڈ. اگر آپ کو آسٹریوارتھرائٹس ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کو پھر آپ کمبائن کر سکتے ہیں PRGF کے ساتھ, پلازما رچ ان گروتھ فیکٹرز, اس کے ساتھ اگر آپ کمبائن کرتے ہیں تو مزید اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. سر آپ کے مطابق ریجنریٹیو میڈیسن کا کیا مستقبل ہے؟ نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, وہ تو بڑھتی جائے گی, ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے اور آنے والے 5-7 سالوں میں میرے خیال میں مزید زیادہ استعمال ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں جس طرح ان کا یہ اسمارٹ میرر ہے, مجھے پتہ یہ FDA ویلیڈیٹڈ ہے, تو اس طرح کی کئی چیزیں آئیں گی. میں نے ویریبلس بھی آئیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن بھی شاید شروع کر لیں, بلکہ پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ لوگ عام طور پر اگر تھوڑا سا بھی نظر از کم بخار ہوا ہے تو انہوں نے اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اسکینڈینیویا میں تو ہم اینٹی بایوٹکس ایون اگر آپ کو بخار بھی ہو 2-3-4 دنوں سے بھی اگر تکلیف ہو, انلیس ہمیں بہت زیادہ یقین ہو کہ یہ ایکچولی بیکٹیریل ہے, ہم نہیں دیتے اینٹی بایوٹکس. اور پاکستان میں آپ دیکھیں آپ بہت سارے اینٹی بایوٹکس ایسے ہیں جو پاکستان میں آپ کامیاب نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہم نے اتنا زیادہ استعمال کیا اور جراثیم بھی جو ہے اس سے اتنے واقف ہو چکے ہیں کہ ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا, اور آخر کار اثر کرنا بند ہو جاتا ہے نا. بالکل. اور وہ سیلف میڈیکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, تو خصوصی طور پر بہت بڑا ایشو ہے. سر ددی نم سے دے دے ددی ویلٹرا سمارٹ میرر. ویلٹرا سمارٹ میرر. ویلٹرا جی ویلٹرا سمارٹ میرر. چلو اچھی بات جی. قاری صاحب آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں کلام اسپیکنگ یا اردو اسپیکنگ؟ اردو اسپیکنگ. کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ. چلے ذرا ہمیں کچھ سنائیے کلام. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے, یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں ہم کو خدا بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. قیامت آئے گی سرور کہیں گے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی مینے والو دلتا خلیو وڑکے شان برے بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره زمونږ میلمانه موجود دي، خو هغې نه پهله به مونږ کچن ته ورځو چې افراز صاحب نه اپډیټ واخلو. جی افراز صاحب. جی مومنه زمونږ شکشوکا ډش ویجیټیبل مونږ کرملایز کوو لیکو او دې نه پس په دې کې سپایسیز اچو. یو ځل بیا خپلو کتونکو ته د دې ریسیپي وښایم چې ویجیټیبلز خو ما څنګه تاسو ته وویل چې بیل پیپر، ټومیټو او مطلب ټماټر، پیاز، شمله، هغې سره سره چې کله آیل واچوئ شروع کې شمع بنسپتي شمع کوکنګ آیل 2 ټیبل سپون، هغې نه پس چې خپلې سبزي دې کې واچوئ، کرملایز کړئ، سپایسز کې 1/2 ټي سپون سالټ او 1/2 ټي سپون پیپریکا پاؤډر اور 1/2 ټي سپون سینمن پاؤډر. دې نه پس به چې کله ستاسو سبزي او مسالې هر څه دغه شي، مرچ شي، نو لاست کې به خپلې کم انډې چې دي کې کریک کې. او د دې ډش خوبصورتي هم دا ده چې د دې کومه زردي وي یلو هغه لږ مطلب هاف ډن وي، فل نه وي. اوکے دیکھیں مونگا کوکنگ آئل یوز کو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل PRP ہوتے تو یہ بینیفیشل ہوتا ہے؟
जी बिल्कुल, हेयर लॉस के लिए आई वुड से कि 2/3 पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, और जितना कम हेयर लॉस हो, यानी नया जब आपका हेयर लॉस शुरू हो उसी वक्त शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कितने सेशन होने चाहिए इसके? वो वेरी करता है। अब हम मोस्टली इस तरह करते हैं कि हम पहले एक लोडिंग फेस होता है जहाँ पे हम 4 ट्रीटमेंट्स करते हैं, मे बी 1 to 4 वीक्स के गैप के साथ, और उसके बाद सालाना 2, 3, 4 ट्रीटमेंट्स होती हैं, डिपेंड करता है आपकी हेयर सिचुएशन क्या है। और मर्दों में तो हम हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। औरतों में ये है कि PRP इज़ वेरी पॉपुलर, फिर वो सर्जरी कई दफ़ा उनकी नहीं हो सकती कि उनका डोनेट अच्छा नहीं होता। तो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है और क्या हालात हैं। तो जब हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे बाल वैसे ही ग्रो करते हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करता है, बल्कि ये मेरे बाल भी ट्रांसप्लांटेड ही है, वरना मैं बिल्कुल ही फारग होता। हाँ। सर इसमें एज रेंज भी तो बहुत मैटर करती है ना, जो PRP की मैं बात कर रहा हूँ कि अंडर 40 जो है ना उसकी ग्रोथ शायद काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा भी है कोई? नहीं, PRP आप किसी एज में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई यंग पेशेंट है, नया बाल चाह रहे हैं और इतने बुरे हालात नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, तो उस सूरत में हम PRP करते हैं ताकि हेयर लॉस को रोका जाए या उसके प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाए। तो इस तरह हम PRP को इस्तेमाल करते हैं। तो उसी केस में हो सकता है ना जब आपका अच्छा खासा थोड़ा सा एक वॉल्यूम हो और कम हो रहा हो, तो उसमें फिर करामत है ना, अगर आपका हेयर लॉस ही हो गया टोटल, नहीं, हाँ, फिर तो बहुत बाल्डनेस अगर हो गई है, हाँ, तो फिर तो उसमें तो ट्रांसप्लांट ही होगा। फिर ट्रांसप्लांट ही बिल्कुल। तो और सर- ट्रांसप्लांट का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती, यानी कि आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, उसके बाद कोई खास आपको कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये ट्रांसप्लांट जो है ये किस एज के ग्रुप के लोग जो है वो करवा सकते हैं, या कौन से लोग करवा सकते हैं और कौन से लोग जो है वो नहीं करवा सकते? वैसे तो किसी एज में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हेयर लॉस होगा या जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा हम हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं। जितनी कम उम्र होगी, जितना कम हेयर लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा हम फिर मेडिकल ट्रीटमेंट को रेकमेंड करते हैं। सो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। जी सर, दा मुकम से मैन्युफैक्चर करे ददी मैन्युफैक्चरिंग आप चाइना केम कहो, ताइवान केम कहो, ताइवान के बेसिकली ददी चिकम दा फेशियल चिकम स्कैनिंग की गई, ददी चिकम दुनिया टॉप 10 लेबॉर्टरीज दी 10 पागा टॉप 10 लेबॉर्टरी के चिकम जमुंगा लेबॉर्टरी दा आगा ताइवान के दा, और अल तक के बाद ददी चिकम दा फेशियल स्कैनिंग की गई, दा टेक्नोलॉजी अल तक की मुंगा मैन्युफैक्चर को, और नूर चिकम डिवाइस दा मुंगा चाइना की को। दा बेसिकली चिकम दे आता सो दा रेटिना रीड कई या सर दा RPG टेक्नोलॉजी होता वही दा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर थ्रू बांधे सच चिकम दा टीनी पोर्स दी पर स्किन के दा एनालाइज कई बेसिकली दा माइक्रो पोर्स दी दा ब्लड फ्लो चिकम दा दे पर थ्रू बांधे दा रिजल्ट्स दा सुंदर कई। हाँ आगे सही सही। और ददे चिकम दे नो द ई कॉमर्स की बसर ददे सब दा का भी फायदा भी बेसिकली जी ई कॉमर्स की खुदा मतलब जानते हो मतलब मुंग यो सेलिंग गसर उगुर करी जी दा खो आगे हिसाब सर मुंग नशु कोले ई कॉमर्स जानते मतलब मुंग लगा देर पर लगा नस्बत को पाकिस्तान के हालात ती दा सोना बेरोजगारी दा उदास ने जी करी जी नो और लक तासो चोगोरी जी नो लक डिफरेंट खलक लगी दा ऑनलाइन बिजनेसेस बारे की डिस्कशंस की गई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ये दी गई टिकटॉक ते पकी अमेज़न दे पकी जी ईबे दे पकी जी नो मुंग पदीबा ने सेलिंग को मुंग कोशिश दा को जी सला को मुंग सर दा मतलब जमुंग दा यंग जनरेशन दी मुंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दी गई सर मतलब वर्किंग को जी अगई मतलब मुंग दे बानी ट्रेन को मतलब दा कोम ऑनलाइन सेलिंग दे ऑनलाइन बिजनेसेस दे साइट ता मतलब लग राशि जी। हाँ जी हाँ सर तासु ई कॉमर्स हम करे दे कना मतलब आगे कितना सुग्रिप दे नो तासु सो वाई ची ई कॉमर्स बिजनेस ची दे आगा कम हद पूरी कोवल पकड़ दी देखे चिदे उस दासराय चे लेट सपोज जमा पखपला पर ई कॉमर्स के चिदे लगा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दी और लॉसेस हम प्रॉफिटेबिलिटी या तो तासु ज़्यादा अमेज़न बार निकार करे दे ऑलमोस्ट पर हर प्लेटफॉर्म बारे माचे दे कार करे दे सेलिंग व करे दे नुज़ बेसिकली रिकमेंड को उस पाकिस्तान की हो दगा जोड़ दे हर सड़े हुए चीज़ें ई कॉमर्स के ओकस जब तक की जॉब कयम नगम हुई चीज़ें ई कॉमर्स स्टार्ट कमा जब पखपला दा रिकमेंड को वा चे सेफ साइड वाने दा स्टार्ट कोल पका लगा कता सोचे तक की हो जाए कि जॉब कवई नो खैर दा जॉब न चे दे चे सुमरा अमाउंट ता उसर दा रखीगी ठीक शो जी सही दा कंटिन्यू आगा चे दे तासो पर बिजनेस के चे दे इन्वॉल्व कोले शे आगा यो साइकिल के दिल ते तासो कल तासो तो लेके जो तासो बिजनेस चे दे प्रॉफिटेबल दे
بیا تاسو دا all time یو بزنس کنسیډر کولی شئ. جی بالکل. خو لکه سٹارټ نه داسې خلک چې دی بیا فیلیر ته سایډ ته پکې راشي د هغې غونډ ریزنز هم دا وي چې موږ ټول هر څه چې دی په دې باندې بیسډ یو بیا. جی بالکل. جی مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو تاسو په خدمت. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. Ji Minawalo, welcome back. Once again, we welcome you to the show which is called as Bakhair Ramazan. And we have our honorary guest with us, and let me introduce her to you. A very vigilant MNA of Pakistan and a very vigilant leader in fact, I would say PTI Saradadi Taluk the. And she holds a bachelor degrees in law from the University of Peshawar. She received the Lady Noon Scholarship from the University of Cambridge and studied international trade and international economic laws at the postgraduate level in 2001. We have none other Ms. Shandana Gulzar. अस्सलाम वालेकुम. Assalamualaikum ji. السلام علیکم. څنګه تاسو؟ الحمدلله ثانک یو. روزیم څنګه تیریږي؟ ذاتی جی نیچرلی ډېر اسانه دي، خدای ډېر آرام دی، رحم دی، د موسم هم ښایسته دی. خو چې خپل ذات نه روزې نو بیا قیامت دی. په مسلمانانو هم قیامت دی، پاکستان کې هم قیامت دی او خدای دې خیر پېښ کړي. خو خیر آی تھنک دا میاشت دا درته ضرور خبر یادوي چې موږ دا یو سوچي چې روژې میاشتو په کلار تېرېږي، خو چې دا غټې غټې غزوې شوي دي، مارکې شوي دي، په پیغمبرانو علیه السلام ټولو باندې تکلیفونه په دغه میاشت کې راغلي دي. نو موږ برګر بچی یو که نه چې لوی دو، موږ چېرته تاڼه عدالت کچېرې نه وي لیدلی، اوس هم هر څه ولیدل. خو خدای نه دغه دوا ده چې امتحان ستاسو طرف نه راځي او په دغه میاشت کې به دومره طاقت هم راکړي چې دې سر ته ورسو، وطن ته او عالم اسلام ته د خیر پېښ شي. جی میم، تاسو ته چې څنګه چې کوم حالات دي او لکه اور بل چا لګولی دی او سوځي پکې مسلمانان، نو دا اور زموږ ملک ته هم راتلی شي. راغلی دی جی، راشي څه. تاسو وګورئ درېیمه څلورمه ورځ دا 35 کسان پکې مړه دي. کراچۍ کې امریکن ټروپس پاکستانیان هلکان شهیدان کړل، سنیان او اهل تشیع والا. اسلام آباد کې شهیدان شو، 6 ځوانان هلکان ګلګت سردو کې شهیدان شوي دي. درېیم کال دی چې زما خو بحث زه خو به خبره کوم، خو تاسو زما خبره ډو منئ ما. تاسو ډیټا چک کړئ چې کله پورې خان صاحب وزیر اعظم عمران خان نه دهشتګرد او نه ډرون او نه دماکې وي، او چې کوم ورځ خان لاړو دا دماکې شروع شوې، دا بمونه شروع شو، زمونږ پولیس لهو لهان، زمونږ فوجیان کوتره کوتره، زمونږ تاڼې تباه برباد، زمونږ سیویلینز باجوړ وګورئ، بړه چینار وګورئ، کورمه وګورئ، تیره لکه چېرته دی آرام سکون. خو زما د غټ الله باندې زموږ ټولو دا عقیده ده د مسلمانانو چې مونږ کوم ورځ پیدا یو هغه زموږ سره ډیت سرټیفیکیټ پیدا وي چې الله تعالی به دې رستا واپس راغواړي به مرګ نه څوک نه ویریږي. خو دا یو طریقې سره ښه مو شو چې مونږ ځان وپېژندلو، مونږ دنیا وپېژندله، دوست دښمن کې هم فرق وکړو، او چې کوم قرآن خبرې وې چې کوم مونږ هېرې کړې وې هغه راته رامخکې شوې. خو دوا ده د خدایه چې OIC یو ډېر بیکاره فورم و اوسه پورې. اوس دا چې کوم ځوانان دي چې کوم ستاسو جنریشن دی دوی سترګې خدای کولاو کړي او دې دې وګوري چې کومې خبرې اوسه پورې مونږ ته وینا شوې ده، مونږ یې باندې عمل وکړو، خپل وطن هم دا نور هم ټول آزاد شو. چې کوم یو ډیګنټي، چې کوم یو عزت الله تعالی رب المسلمین نه دی، الله رب العالمین دی، هغه ټول له عزت او ژوند ورکوي. نو خدای دې وکړي چې هغې سیستم ورسو. نو میم ګوره یو روډ میپ خو شته، ځوانانو ته هم پته ده. سهیل افریدي صاحب چې کوم دی په هغه خپل دغه کې ډومین ډېر منډه تړه راوایي، او موږ ته دلته چې کوم دی نو پرون شفیع جان صاحب هم راغلی و، نو هغوی هم دا وایي چې مطلب زموږ چې تاسو ایجوکیشن چاته دی، ستاسو احتجاج چاته دی؟ حکومت ته دی که نه؟ حکومت نه تاسو خپل دا هر څه ډیمانډ کوئ، نو حکومت خو په خپله ډېر بېوسه دی. نه داسې نه ده. ګوره ما نه 2-3 ځله خلکو دا تپوس وکړ چې پکار نه دی چې تاسو KP کې اجیټیشن کولی، تاسو پکار د اسلام آباد ته تللی، لاهور ته تللی، کراچۍ ته تللی. ګوره پښتانه ټول پاکستان کې دی بخښه، شکر الحمدلله. خپل غرونو ته خپل کورونو ته څوک پرېږدي نه. زه لاړ شه لاهور کې کښېنه کپړې وګنډه، لاړ شه کراچۍ کې کپړې خرڅې که دی که نه کپړې والے خان تاسو به اورېدلې. موږ خو خپل ځمکه خپل خاورو څوک په کلار پرېږدي نه. نو دې وخت ټول پښتانه ټول پاکستاني ډایسپورا IDPs نه ډکه ده. خبره دا نه ده. بړه چینار خیبر پښتونخوا کې دی، پنجاب کې نه دی.
زما حلقه حسن خیل په خبر لاست حلقه دغه نه بعد شهریار افریدي ساوث کې پی شروع شي زما حلقه کې د 3 هفتو کې 3 ځله بمباري وشو نو زه بل هو کې چاته پروټیسټ کوم خپل صوبه کې وکوم زما صوبه کې نون ولا نه دي ناست اے ان پی والا نشته جی واي اف والا نشته پیپل والا نشته د سرګ نه لري ګوره مرګ بیا درته مرګ نه څوک هم نه ویریږي خدا چې کوم یو به حصي مونږ کې رااله چې چرته تیل دی چرته ګیس دی چرته کویله ده چرته معدنیات دی الته دماکي کیږي او چې چرته غنم دی الته دماکه نشته چرته چې انډستری دالته دماکه نشته دا خو نه ویم خدای دې نه کې چې پاکستان کې یو ځای کې مرګ دی وشي ولې دی وشي ټوله پاکستاني وینه ده که د پیپل پارټي وینه ده که د پولیس ده که د فوج ده قانون ده زما پاکستانیان دي خو د پوینټ بینګ why are you targeting my province to please America to please Trump هغه پرون درته صفا وویل ما پرون 3 ویډیوز لګول په انټرنیټ سپیکر ته مې وویل ټرمپ وایي چې اسلام hates us or Islam hates me we don't hate you but you think we are hateful موږ د نفرت قابل یو د هغه چې کوم ډیفنس سیکرټري دغه دا خبره وکړه د انګریزي ټکی د خو په ځان پوهې کې prophetic Islamic delusions اسلامي پیغمبرانه حماقت نعوذ بالله نعوذ بالله زموږ پیغمبر ته ډایرکټ کنسل وکړه زموږ ګورنمنت ټکی ویل دی any Muslim country دی به جواب ورکړی دی دریم لینزی ګرام سېنیټر هغه دا خبره وکړه چې دا ارمګیډن دی قیامت را روان دی دا اسلام خلاف جنگ د ایران میران نه دی او څلورم د هغې چې کوم سپیکر د ډیپوټي سپیکر هغه دا خبره وکړه چې دیز آر رانګ اسلامیک ویلیوز د رانګ ویلیوز هم ویلی شو که نه اسلام پکې ولې راغلی پیغمبر علیه السلام پکې ولې راغلی وایي خو درته وویل او د چې کوم ډونالډ ټرمپ نه یو ذاته لیونی ده فیت ایډوایزر د وایټ هاوس زمونږ مولا د یا تاسو یاد چې الله دې وبخښي عزیز میا کوال یو پاکستاني ډېره ښایسته قوالي به ویله خو دومره به هغه شو که نه موشل چې ویښته او چې څنګه یو کیفیت په پرې راغلو هغه یاره ډېر بیا تمیزدار او حیا والا کیفیت و چې دا ښځه تاسو لیدلی وی د وایټ هاوس چې کوم فیت ایډوایزر ده سر ځمکې ته را بغولو تاسو ما ته دا وایئ چې ستاسو دښمن څوک دی دوست هم څوک دی په افغانستان سره جنګ کوئ هلته ایران ته ویلي کې چې موږ تاسو سره هم یو بل سره هم یو تاسو بیا چا سره سر میم اصل خبره کوم دا ده کنه چې لکه اوس په دې دسې دا ناغزیبه کلمات زموږ پیغمبرانو دپاره زموږ مذهب دپاره استعمال کو او د دې طرف نه زموږ طرف نه هېڅ د دې ایجیټیشن غلی دی مار ورته ابي سانپ سونګی اردو کې وایي الله اکبر خو ښه دی ګورې خان صاحب زما خو باس زه خو به تعریف کوم خان صاحب نه 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې 40 کاله مخکې long before he became prime minister of Pakistan دا ټول predictions کړي یو شی رښتیا شو هغه خو جیل کې ناست دی نه ورسره میډیا شته نه ورسره ټبر شته نه ورسره ډاکټر شته هغه خبرې خدای پاک دنیا ته وښلي چې رښتیا دي چې دا چې کوم خلک دی کوم سر باندې ناست دي زه دا نه وایم چې پیپل کې خلک نشته ښه اے ان پی کې نشته نون کې نشته جی واي اف کې ټولو کې وي ولې وایي تاسو والا خبره چې پاکستان به نیکسټ نشانه سوي چې already نشانه دا بالکل خدای مکه د دې نه زیات کنډیشن خرابېږي نو وی آر ناٹ آن د ون پیج مطلب عوام او حکومت یا اسټابلیشمنټ چې کوم دی هغوی کې دومره ډفرنسز دي نو دا خو به ډېره مشکله شي ګورې حکومت خو نشته دی فارم 47 حکومت اساس کوم فیډرل ګورنمنټ دی هغه حکومت نه دی دا د چوزن وانز دي دنیا کې پاکستان واحد ملک دی چې اسلام په نامه جوړ شوی ځکه اسلام په نامه نم و جوړ شوی سورې فیل کې تاسو څه لیسن دی قرآن کې چې پردي غلط خدای ته کنزل مه کوه هله چې کیدای شي هغه ستا اصلي خدای ته کنزل وکړي دین کې اسلام کې پردي دین کې غلطه خوله به نه استعمالوي غلطه خبره به نه کوې چاته ای زموږ پیغمبرانو ته بد رد وایي او دوی بالکل شپېلې چپ ګوره د دې به کانسیکوینسز وي مونږ به یو مونږ به نه یو خو د ګډ نیوز پرون مې کتو الله دې وبخښي علي خامنه‌ای صاحب جنت فردوس کې د ولې خدای ځای ورکړي نو ځوانانو وایي زه به نه یم او تاسو به انشاءالله مسجد اقصا کې لمونځ کوئ دې خبرې زړه باندې مې بوج هم راغلو خفه هم شوم خو مل خدای امینه کې زه په خپله اهل سنه یم داسې ملک دی چې په پیله حمله کې د هغوی چې کوم دی نو میجر لیډرشپ هغوی دغه کېږي عوام نه کېږي یو خبره درته وکړمه ماشوم نو خامنه‌ای صاحب ماشوم نو اته ښه پته چې ورپسې را روان دی رب المتقین نه دی هغې مرضي دی چې څوک بخي او څوک نه بخي نو دې کې زمونږ خپلو کې هم لکه اوس چې کوم اسلامک کنټریز دي او هغوی چې کوم دی نو دا ټول دغه فیس کوي سو کالډ اسلامک کنټریز لایک قطر کې هم ګوره دا بمبارډمنټ کېږي په دوبۍ کې هم کېږي په بحرین کې هم کېږي with a difference بیټه لایک تاسو نن ډېر به کتلي وي چې امریکن نیوز آوټلیټس په خپله دا ویل چې کوم
oil refineries باندې Aramco باندې نور oil refineries باندې او چې کوم په سایپرس کې برټش ایر بیس دی هلته چې کوم strikes شوي دي they are not from Iran دا strikes څوک کوي چې بانی پی ټی آی رها شي نو دا حالات بلک بهتر شي او کنه وچه ګوره عمران خان د پاکستان د وخت اصلي وزیر اعظم دی فارم 45 والا وزیر اعظم دی هغه تصویر په ټي وي باندې نه راځي تاسو خبره کنه او د نتنیاهو تصویر راځي د دې مطلب څه شو چې موږ چا مرګري او چا دښمنان یو اوس خان صاحب رهایی خان صاحب آزادي خان صاحب ته چې کوم ګند دی جوړ کو خان صاحب چې کوم تکلیف دی ورکو پزان خود ورکو تاسو خپل ډیټا لګرو باسه پاکستان څومره چې فګرز دي کنه تاسو دنیا کې کامرس ټریډ هیومن ډیولپمنٹ انډستری ease of doing business cost of doing business تاسو څومره ګلوبل انډیکیټرز دي د یو ملک کامیابی هغه ټول تاسو د وخت زیرو بټا انډای عمران خان تاسو یو داسې پاپولس تاسو خبرې نه بجلی ریټ سم زیات شو پټرول هم زیات شو ډیزل هم زیات شو خلک لګیا دي خودکشي کوي بچي وچني بچي خرڅي بچي سکولونو نو باسي علاجونه نه کوي شکر د خیبر پختونخوا کې صحت کارت شته باقي صوبونه ته پوهڅ وکړه اوړه ګران چینی ګران مونږ ژوند کېدو کې د کې بټایم لګي با ما ته لګي چې پاکستان کې جو طریقه د کنه چې مالدار ډیر زر خوشي دا مې دعا ده چې خدای پاک خان صاحب لا دې زل داسې ټیم ورکې ان شاء الله چې مالدار ته چې تو زره صبر کر اول به غریب ټیکوم بیا به متوسط طبقه ټیکوم او بیا به مالدار الله کوم نو هغه ډیر لوی هغه ده لوګون د بریک والو لګ شو چې کومه دا گفتگو ډیره زیاته شدت اختیار کا او لګ ټمپریچر هم سیوا شو کچن د باور شو کنه ټمپریچر هم سیوا ده جی آپ میم ته وای کنه څه دې جوړ کړل جی میم مونږ د میډل ایسټرن یو فیمس بریکفاسټ ډش ته شکشوکا تاسو په ظاهر ورپړلی دا مونږ جوړ کو نن اور انشاءاللہ دا بیا تاسو ټیسټ کوئ فیډبیک راغوي جی جی اگر صرف ناشته کې خوړې شم او غم یو غم یخنیانو کې بس دینه زیات نه جی نو مینوالو چې کوم دی نو زمونږ ډش تیار دی شکشوکا ډش تیار دی او دا ډش مونږ جوړ کړی دی شمع بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل کې 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب جی او دلته اخلو یو وړه شانتي دما او دوباره راځو تاسو په بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره میم دی مونږ دې سره به گفتگو کو او پهله به مونږ کچن وګورو جی افرا صاحب مونږ سیکنډ ډش څه دی جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه میډل ایسټ یو فیمس سایډ ډش دی hummus with pita bread هغه به موږ جوړو ډالډا اولیو آئل کې جهاں مامتا وہاں ډالډا لګ ریسپی موږ سره شیر کړئ دې د لپاره موږ ته پکار دی ټول نه پهلا چڼې چیک پیس هغه به بویل کو 300 ګرام او ورسره دویم چې کوم مین انګریډینټ دی هغه تهینی پیسټ تاسو ریډی میډ هم ملوي دی شي غني کور کې جوړاوي نو سسمی سیډ تل ورته وي هغه به 100 ګرام والے پہلے به روسٹ کړئ هغې نه پس په هغې کې 2 ټیبل سپون اولیو آئل ایډ کړئ او بلینډ به کړئ نو تاسو سره به تهینی پیسٹ ریډي شي اور سپایسز کې دي کې صرف سالټ دي او گارلک پاؤډر ساسز پکې نه ایډ کوئ کنه دي کې صرف تهینی پیسٹ چک پیز او سپایسز کې دا گارلک پاؤڈر اور سالٹ بالکل لیمن جوس اور یو فریش گارلک کلوو پدی کې او دا مونږ جوړو ډالډا کوکنګ آئل جہاں مامتا وہاں ډالډا جی میم how would you rate Suhail Afridi versus Gandapur Ali Amin Gandapur I wouldn't you would not rate even no two very different scenarios two different personalities ma'am your whole viewpoint ko weaken Ali Amin چې کوم ټایم کې رالو هغه یو بل قسم مونږ باندې تباہي وه 4 اکتوبر باندې خلک رالم رکړل 26 نومبر باندې خلک رالم رکړل هغه یو قیامت او بل قسم او اوس خو چې کوم دی وی چې طالبان راغلي دي خدای خبر اسمانه را کوزيږي کزمکه نه راخیږي مونږ اربونو ډالر باندې باړ جوړ کو افغانستان سره او بیا هم روان دي نو خدای خبر د دهشتګردان چرته ناراضي صحت مونږ سره ده صحت کارت مونږ سره ده ټول کې لګیا دي اکانومي مونږ ښه مینج کو پنجاب کې خو د اوبو باران ده که فیډریشن ورکوي تر لګیا دی ورکوي کله د جهازونه ورله اخلي مزیدي مونږ سره هېڅ هم نشته مونږ لګي اوبو کې پکوړې پخو او بیا هم شکر دی عید پیکیجز روان دي خلکو ته
شفاف طریقې سره روان دي. ما سره حلقې کې جنګونه لګیا دي خلک کوي چې میډم دا پیسې د چا دي، مال دا د معذور دي چې موږ د سی ایم څه ویلي دي، دا د کونډو دي او دا د هغه خلکو مفلسانو چې یو وخت روټۍ نشته. دا د سیاسي ورکر نه دي. دې باندې ډېر پوش بیک هم رالو چې ولې مال نه سی ایم چې څه وایي چې دا د زکات پیسې دي، څنګه به تاسو دا کوئ؟ ټو سم اپ یور کوېسچن چې ټو ډفرنٹ کاینډ اف چیلنجز، ټو ډفرنٹ کاینډز اف پرسنالټیز. او ګوره خان صاحب خو که تاسو یاد شي اسد عمر زموږ باندې ډېر ګران و، فاینانس منسټر هغه یې لرې کو، یو ان الیکټډ سړی موږ باندې راوستی حفیظ شیخ که تاسو یاد شي. موږ راته یاد شي خان صاحب سره هغه ټایم ګیله مو وکړه، خفګانه مو وکړه چې سر دا ولې تاسو بدل کو، خو د پی ټي آی سړی و. خان صاحب ډېر ښه جواب راکړو. هغه سوچ هغه د پاکستان پرایم منسټر و، زه ریزرو یم یعنې موږ څوک کاته چې هغې سړي سره جنګونه کوو، خو هغې لوی زړه ته وګوره، هغې لویوالي ته وګوره چې موږ ټولې خبرې هر څه واورېدې، رجسټر شوې خبرې. بیا موږ ته ویل چې لوک د بک سټاپس وذ می، اف آی میک ا رانګ ډیسیژن آی ایم ریسپانسبل، آی هیو ټو ډیسایډ واټ از رایټ اینډ رانګ. نو خان صاحب موږ له حق خو راکړی سوال جواب، خو ایٹ دی اینډ اف د ډے هغه فیصلې دي وي ریسپیکټ. اوس ریسنټلی هم خان صاحب چې دا فیصله وکړه، حالانکه پارټۍ کې ډېر ښه خلک دي، شهریار افریدی شته، علي جدون شته، شیر علي ارباب شته، جنید اکبر شته، امیر سلطان د پنجاب، شبیر قریشي، موږ ډېر تکړه خلک دي. خو خان مشري زموږ د پارټۍ ورکړه. فی الحال محمود خان اچکزئی فرام بلوچستان، علامه راجا ناصر عباس فرام پنجاب، آلسو اهل تشیع. دنیا ته یو شی وښوله چې موږ بلیف کوو په نظریې باندې. شیر افضل مروت صاحب راغلو او هغوی وی چې کوم علیمه خان میډم چې کومه ده هغوی د چیرمنشپ په ډېر تمه دي، هغوی چې کوم دی نو دا غواړي او خان صاحب ورکوي نه، نو ځکه چې کوم دی نو هغه پارټۍ کې چې کوم دی نو دوه دړه دي، دې آر ناٹ آن د سیم پیج، او دې کې چې کوم دی نو فرقه بازي ډېره زیاته راغلې ده. ګوره فرقه بازي دوه به نه یو سل دړه به وي، وایي چې پلار نه کور کې که نه نو بچي خپل ټولو کې جنګ کوي، دی یو نیچرل شی دی. او که تاسو یاد شي د بوټو صاحب ټایم کې سب اچھا تاسو غوړی تاسو ته به نه یاد، خو یو بالکل خاموشي شو پیپلز پارټۍ کې، آل از ګډ آل از ګډ، هغه بې ګناه سړی پانسي شو. پی ټي آی برعکس موږ یو موروثي پارټي یو نه، موږ خان دپاره سر ورکړو، موږ له خان دا حق راکړی چې خان ته تپوس کولی شو نو مشر نه هم کولی شو، کشر نه هم کولی شو. موږ سلمان راجا نه هم تپوس کوو، موږ ګوهر صاحب نه کوو چې کوم کسان خان مشران کړي موږ نه تپوس کوو. پاتې شوه د شیر افضل صاحب خبره، هغه ګوره اوس د پی ټي آی حصه دی نه، زما ورسره یو ذاتي رشته ده، رورولي خورولي والا، خو دیٹ از ډفرنٹ. دا دغه رایې کیدی شي حقیقت څه دی، عمران خان سره جیل کې لاس 4-5 میاشتو کې څوک نه دي میلاو شوي. اوس ورسره بیرسټر سلمان صفدر میلاو شو، هغه موږ ورته وایو انګریزي کې فرینډ اف د کورټ امیکس میلاو شوی و، او هغه هم د خان سترګې معامله کې. نو خان څه غواړي څه نه غواړي، علیمه خان څه غواړي نه غواړي، خان ښځه څه غواړي څه نه غواړي، شیر افضل خان څه غواړي څه نه غواړي، دې نه موږ ډېر لرې دې خبره نه. زموږ فوکس خپل حلقې، زما حلقې کې په دې یو میاشت کې حسن خیلو کې 3 ځله بمباري شوې ده، پولیس والا پکې مړه دي، سیویلینز پکې مړه دي، ډرونز شوي دي، هلکانو جنکو له خپې ماتې کړي دي. نو زه د فضولو خبرو نه ځان لرې ساتم. ولې خلاف یې چې هلته اپریشن خلاف یې تاسو؟ نو ما ته څه پته ده چې ډرون چا ګزار کړی دی، بامینګ چا کړی دی، که سټیټ کړی دی نو هغوی ته سکول باندې چې کوم لوبې کوي، سړک باندې چې کوم سکول ماشوم لوبو کوي، هغوی ته د دهشتګرد کې او ماشوم کې فرق نه لري. میم ستاسو والد صاحب چې و هغه هم سیاست کې و که نه، نو ستاسو سیاست سره شوق و شروع نه یا ستاسو څنګه راغلی سیاست؟ ناٹ اټ آل بچې. یو کتاب دی د ریلکټنټ فنډامنټلیسټ، نو دا به ریلکټنټ پالیټیشن وکړو. زما بابا له خوا ټول عمر سیول سرونټ و، هی واز د لاست بیچ اف سیول سرونټس. د هغې نه پس د ډي ایم جي چې وی فرسټ کامن سټارټ شو. بابا خپل سی ایس ایس وکړو، ټول عمر پر جاب باندې و، بیا هغې نه پس چې دی چې ریټایر شو، بیا هغې نه پس پبلک سروس کمیشن کې پی چیرمین و، بیا 2 کاله هغې نه پس این او سی و، بیا چېرته پی ټي آی ته رالو. بابا 3 کاله ایم این اے خان صاحب سره، بیا الله یې وبخښه 2017 کې بابا وفات وشوه. نو زموږ فیملي کې دا انهریټنس والا چل نو. بیا زما رور پی ټي آی ته راوړېدو، هغې ډېر کوشش وکړو، خو هغه ټایم کې پی ټي آی کې څو غله عناصر وو، اوس هم هغې کلیم کوي چې پی ټي آی کې، خو شکر د پریس کانفرنسونه میس کانفرنسونه کړي دي، پارټي په وخت پرېښې وه. نو هغې خلکو د لاسه زما رور ته سیټ میلانو شو 2018 الیکشن کې. ما ته بیا ریزرو سیټ آفر شو، زه 18 نه 22 پورې ریزرو سیټ باندې ایم این اے وم. 2 ځله، یو ځل اوت مې واغوستو، بل ځله دې اوت ته پرې نه ختم، بلکې چې کوم لاست ډے و د اوت 2023 9 اګست چې حکومت ختمېدو، دوی زه اوچته کړم په فوجیانو باندې، جیل ته یې بوتلم. اوخ هم دا ګورنمنټ انوار الحق کاکړ هغه پرایم منسټر جوړ شو، شهباز لاست ډے و، انوار الحق پرایم منسټر جوړ شو، کیئر ټیکر.
نو زموږ فیملی کې داسې بچی موروثیت نه و نه فادر ټو ډاټر چا سوچ هم نه کړی چې داسې به وي به اوس هم کله کله خدای ته خدای پاک مونږ هغه برګر بچا ټامیان ورته نه پښتو کې ټامیان نو نه تاڼې نه عدالتونه نه کچرې مونږ دا څیزونه نه ولیدلي خو آی تھنک فار د سیک اف پاکستان بس اوس هر څه مونږ انګریزي کې ورته ټیکنګ اټ ان سټرایډ ګورو الله دې وطن ته خیر پېښ کړي مونږ کو پاکستان علاوه بل پاسپورت شته هم نه چېرته بسو او خدای دې راتلو والا جنریشنز دې بچو ته خیر پېښ کړي تاسو دې خدای خیر پېښ کړي نو یو هاف ټو کیری پاکستان میم تاسو دا منئ چې خان یو سیاسي قیدی دی Absolutely. More than سیاسی قیدی اسلامی قیدی دی like it or not. اسلام میں خوب بیونڈ راځي کنه فی الحال خو خپل کو ملک خبر کوونو You'd be surprised the خان صاحب پرچا الله کټ شو چې کله د یو ان کې دا خبره وکړه اقوام متحده کې لا اله الا الله we will fight. نو چې تاسو ته پته ده چې اسلامي قیدی دی نو تاسو چې دومره تحریک کوي دا پی ټی آی والا دغه تاسو په ذهن کې څه سټریټجی ده چې خان صاحب څنګه بار راولي I'll give you two answers. دا میاشت د روژې ده یوسف علیه السلام صلی الله علیه وسلم د خدای پاک پیغمبر chosen ones کې هغه ته ساجت چې جیل ته لاړ شي هغه هم بې ګناه څو کوی وکاله څو کوی شپږ څو کوی 13 we don't know او که تاسو چېرې دا چې کوم جیل د یوسف علیه السلام تاسو که چېرې نیشنل جیوګرافي کې کتلې هغه جیل نه بس کھنډر و یس بالکل او بیا دغه راوتل چې خدای پاک باچا زړه کې خوب واچولو چې now it is time دی راوباسه تاسو یو پیغمبر خان صاحب سره کمپیر not at all موږ د پیغمبرانو خو په خاور مې یو اگزامپل درکوم دا چې کوم پیغمبران موږ تیر شوي دي موږ دپاره اگزامپلز دي موږ یې ته رسېدی خو نه شو لکه تاسو یو معجزې په انتظار یې نه زه د بل خبره کوم زه به ډانلډ ټرمپ ته خو نه ګورم یا شهباز شریف ته یا زرداري ته چې دوی نه زه د ژوند لیسن زده کړم زه خو به پیغمبرانو ته ګورم زه خپل پلار ته هم نشم کتی مور ته هم نشم کتی زه خو به هغه خلکو ته ګورم چې ما ته خدای ویلي چې دوی ته وګوره او دوی نه یې زده کړه وکړه زما مور پلار خو ما په شانته انسانان دي د غلطۍ پتلی دي پیغمبران خو یو اگزامپلز وکنه چې یو هاف ټو ډو یور بیسټ سیکنډ آنسر خان صاحب که غوښتی دې رژیم ورته یو ځل څه یو سل ځله اوس په خپله رانا سن هم وویل چې بہت ضدي آدمی ہے مانتا نہیں ہے ډیل او چا چې یو کال تیر کو هغه اوس 10 کال هم تیرولی شي 2 کاله 2.5 کاله تیر شو خان له څه ګران کار اگست کې به 3 کاله پوره شي خان ته څه ګران کار دی چې وی ټیک شو د نورو په شان د زمبه برګر او پیڅې پسې تخته مې لندن ته he doesn't do that تاسو څه تجویز کوئ بذات خود خان صاحب ته هغه ته تجویز کول ډېر ګران دي زه تل is he very rigid هغه دا خبره د هغې باره کې ده چې بالکل نه مني مشاورت نه الله یو ول ډېر اوږد ژوند ورکړه ډېرې خبرې دي چې زه حیرانېږم کله کله چې هغې سره څومره لوی زړه دی هغه څومره نیک دی خو انشاءالله God will show it to the world the last time I met Khan Sahab was August 2024 in jail اډیالۍ کې د هغې کیسز به کېدل نو هغې عدالت کې زه ناسته وم ورسره نو ما ته او دومره ریسټرکشن نه نه لکه دین هم کم ڈسٹنس ہو پرابلی دی دوڑ چیئرز عمر ڈسٹنس پہ ہونا سر کچھ لوگ ہیں جو آپ کو خدا نہ خواستہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان کا تخت عمرانیہ پہ نظر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تخت لاہور ہے بخوا زمانے سے ہوکر تخت دلی تخت لاہور نمال سر وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے وہ آپ کو ایک کانڈیوٹ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ان کو بادشاہتیں ملیں گی اور مال سر مجھے ڈر لگتا ہے وہ آپ کو کچھ کر دیں گے میں پخنداش ماتا ہوئی آپ مجھے یہ بتائیے اگر اللہ نے میرا ایک دن لکھا ہے وہ آپ چینج کر سکتی ہیں اس چاپلار بدے سر خلو ہوئی مال نو سر آئی کانٹ when you can't change my future why don't you worry about the present leave my life to Allah اور دا اللہ سنخ پہ میں داسی یخشو مال وہی خدا دادے سنگ خبریں کئی محنت کریں سچ بولیں جہاں جا سکتی ہیں بات کریں پاکستان کے لیے کریں ہم سب نے چلے جانا ہے لیکن پاکستان کو کچھ نہ ہو میرے ملک کو کچھ نہ ہو اور دا he also said چې کله fall of Dhaka وہ چې کله بنگلادیش موږ نه جدا شو ته خو بیټا ټایم پیدا به هم نه وی he goes زما زړه چودې وی I was in England زموږ ټیسټ کرکټ میچ و وی دا زړه چې دی په دې خپو کې پروت چې خدای دا موږ سره سور شو نو میک شور کہ میرا ملک نہ ټوټه ډېر مخکې سوچ کوي لګیا دی میم تاسو خیال سره بانی پی ټی آی چې دی هغې رهایي کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه کوم دی امریکا the non-Muslim world, the enemies of Palestine, the enemies of Kashmir, the enemies of Iran, the enemies of Afghanistan, the enemies of تاسو ته لګي Pakistan. دا ټول رکاوټ هغې طرف نه دی Absolutely, beta. It's not a secret anymore. The whole بیا دنیا دې وی ټول داسې ډرامې کوي چې ہم نے ډیل کی آفر کی وہ ډیل نہیں کر رہے ډیل نہیں کر رہے خبره ده cops bad cops دي بیٹا خبر نه د دې اوقات دشته نه چې سره ډیل وکړي زه خدا نه وایم سېنټر صدیقی نون لیگ والا اوس خو د دې وبخي نه ده پاته هغه خبر وکړه
If you recall, January 25 के negotiations were underway in the National Assembly. साहबजादा हामिद रज़ा पके वो सब बिग जिस जेल के दे दागशान जमुन चतराली से बे मैंने अगम जेल के दा टोल कसान दे negotiations की no people वा नो आखिर कल negotiations break down की दो नो सेनेटर सिद्दीकी रो तो दावई चे खान साहब जो मांग रहे हैं वो हमारी औकात नहीं है डिलीवर करने की खान साहब से पूछते हो नंबर 1 सियासी कैदियां जो सूरदी रिहा किया जाए ऐसे तो पंजाब जेलों के उधर इस्लामाबाद ताणों की जो शिविदियो अल्लाह तक पता था कश्मीर वालों सर चिकी को फ़लस्तीन वालों सर के नादल तशवी दी पीटीआई वर्करानों सर नूर खुपरे अफगाना ने पकी उचत करी जो पख्ताने अफगाना ने नूर खुपरे द जेलम और अटक वाला लकान पंजाबिया ने पकी उचत कर चिना ता सिस्टर की स्पिना लकान या पख्ताने या द पीटीआई बये अल्लाह ना ये रेगे हाँ ब्याह चदे द्वेम शेख खान दाउख्तो जो 26 नवंबर और द 9 मई इंक्वायरी हो गए मुंगा सोचे मुंग कड़ी दियर सकना 9 मई के मुंग अटैक कर दे पाकिस्तान इंक्वायरी बस ओके दा हुकूमत करना they are saying कि 9 मई इमरान खान करे दे इमरान खान बांधे इंक्वायरी का जगह 9 मई करे दे कस ग्रांट का दे दाग दे पेलो वालों से इंक्वायरी का फौज तासर दे पुलिस तासर दे इदारे तासर दे उका इंक्वायरी इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी का जी तुमरे बेबस दी वो रे कना खान केसु ना कोई न लगी दा गवाम करा और दरे में दा खबर खान से डिमांड दी न करे वा चे जिसम तासु का वेबा दा 8 फरवरी इलेक्शन में रिवर्स के सेनेटर सिद्दीकी पर दिदरी शर्तों दा खबर ओकड़ा जो इमरान खान वो मांगता है जो हमारे देने के बस में ही नहीं है बदी सिर्फ से नेगोशिएशन को खाइदल तजुबल क्वेश्चन सॉरी टू इंटरप्ट the was there some meritocracy to being chief minister of Punjab? I have no idea. Sir Mahmood Khan baba na Umar Shebo Dawale I have no idea. Punjab no there is something fishy na ma'am. Absolutely. The Khan tools CM zo takhtadil except for Gilit Baltistan wala Khalid Khurshid toola takhtadil yom na de paate Centaurus wala saday mo takhtadil to come back to corruption Faragogi kharche de wakh noon leak kiye de Faragogi ban inquiry nishta Dubai to na zaira de ita pata wo us khulase nashta she just turned over no Gura Buzdar is a part of PTI he did a press conference आहो पाक चुका ना वॉशिंग मशीन की बट व्हाट अबाउट फरागोगी मैम तास तसे लगी पाकिस्तान के चिदे आगा हकीकी जमहूरियत कायम दे तास तो लगी तास आई कना तास तो लगी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन बचे तो फलस्तीन झंडा दल तवाच बोले उगर जाकना पर सड़क बांधे गोरे तासर सकी तो ऑर्डिनरी सड़क बांधे उस मरियम नवाज नो खवाला च ताजील के वान ची कवान ची तो शहबाज शरीफ नो वाला चरता च गल ताजील के ची غټو خلک خلا پرېدا بچې جمهوریت دی نه سوټ گئی دیتا د ډرایور بچې ډرایور پکار دی د کوک بچې کوک پکار دی د گارډنر بچې د مالی بچې دی ته مالی پکار دی که د مالی بچې ډاکټر شو که د ډرایور بچې فوج کې شو که د تانیدار بچې چرته نیوی کې چیف شو بیا خو د دې بچې بچای خرابېږي دا یاد لره دی وخت پاکستان 1% خلک لګیا دي زموږ 99% ریسورسز خوري دا 1% طبقه ده فیصل آباد کراچی سیالکوٹ راولپنډي دا خلک ده چې د تاسو ټول ریسورسز خوري پاکستان غرق تباہ شو مساوات دین سوټ گئی فیکٹری ورکر به 25000 به تنخواه ورکی او 25000 دی یہ لے لو بخشش ولې ورکه په 50000 تنخواه ورکا هغه خپل غیرت حیا پښتو کې پیسې ورکه چې خپل ټبر په with a sense of pride with a sense of dignity خپل بچی لوي کی خو زمونږ انګریزانو والا شی مسخونه وطن ته دا بوټ پالش والا او بچی ته ګوره بچی څنګه موسی علیه السلام کیسه قرآن کې مونږ ته نیمه کیسه مونږ پوره کیسه ته نزو چې کله موسی علیه السلام او بو خدای پاک ورته کلاو کړی دا ټول غلامان کراس شو هغه نه پس شو یو نو دات موسی علیه السلام سلیوز چې کوم دی آزاد کړو د سید مونږ جنگ نشو کولای کې ناست موسی علیه السلام ته چې غلامان پیدا یو غلام ابن غلام چې ورته ویو غلامان به مروبه مونږ نشو تللی کنعان ته to claim Palestine سزا دا وشوه دیتا چې these slaves died in that desert they did not go د دې بچی پیدا شو and then they went and conquered Jerusalem جی میم بس کنکلوڈ کئی خپل دا سپیچ what do you suggest the whole scenario you see څه حل دی څه پکار دی for the betterment of this country especially ګوره عمران خان شوی تاسو شوی دا شوی زه شوم د کمرې کوم غته کسان یو دی وخت د قبر ملمانو یو کنه بالکل ګارانټي سره خونی راغلی زبنن شپې تاسو سره خبره کوم کوړه لار رسم نه رسم الله ته پته ده we have to do our bit الله تعالی مونږ هر یو ته خپل چې کوم جاب دی چې خپل کتر کا هغه ماشوم خپل طریقې سره اوی نه کی کر دریا میں ډال مخ خپل ایفورت پکو
to make this country a better country for our children. The aim is our children. Aim دا نه دی چې زه به خورم بیا به زما بچي خوري. نه، محنت به زه کوم ستا بچي به خوري، محنت به زه کوم د ده بچي به خوري، محنت به زه کوم ستاسو بچي به خوري. This is how systems work. دا نه ده به زه به مار په شانتې په دې کرسۍ کښېنم. Have this spirit چې محنت به زما وي او ګټه به د چا بل چا وي. انشاءالله. ډیره مننه میم. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, ma'am. تاسو دومره busy schedule کې مونږ له ټایم بس. Thank you, for the precious time. جی افراد صاحب څه پوزیشن دی؟ سر زمونږ هومس دپاره چې کوم نور پیټا بریډ پکار دی هغه ګریل شوه او سره ویجیټیبل هم دی. دا به اوس مونږ ډش آؤټ کوو انشاءالله. څومره ټایم دی څومره پکې؟ ټایم دی؟ سر دی کې به بس یو 5 منټ لګي. ہاں 5 منٹ به لګي. 5 منٹ دی. نو میم once again thank you so much. Thank you so much. It was an honor to have you. Thank you. اور بس دغه دعا کو چې الله تعالی دې بس آسانه کرشمو کی سو معجزو کی. کوي به انشاءالله کوي. ٹھیک ہے. ډیره یو مننه. ورځ خو بکیږي. Absolutely. مینوالو دلته اخلو یو وړو کې شان بریک. بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دا بیدار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دا بیدار کا. میں تو ادنا سا گدا ہوں، میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا. اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا. ادا ارمان لرنگلا کلا بادر زنگلا، دا ارمان لرنگلا کلا بادر زنگلا. ماں پچا بترا ماں پچا بترا دا صحاب سو کی دار کا. ہوگا پیغمبر یا خادم دا بیزار کا، ہوگا پیغمبر یا خادم دا بیزار کا. آپ کے اصحاب کے دربار کا درباں بنوں، آپ کے اصحاب کے دربار کا درباں بنوں. کام مجھ کو سونپ دے، کام مجھ کو سونپ دے اس در کے چوکی دار کا. اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا. او کاش مدینہ کے وے ستا کھلے روزہ کے وے، کاش مدینہ کے وے ستا کھلے روزہ کے وے. یا محبوب ما پا یا محبوب ما پا غلامانو کے دشمار کا. ہوگا پیغمبر یا خادم دا بیزار کا، ہوگا پیغمبر یا خادم دا بیزار کا. دور طیبہ سے تڑپتا ہوں بلا لو یا رسول، دور طیبہ سے تڑپتا ہوں بلا لو یا رسول. یا رسول ہاشمی یا رسول ہاشمی میں پیاسا ہوں دیدار کا. اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا. ډیر الله جی ډیر الله. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو. مونږ سره سپانسرز کې دي سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن، سکون سے پرسکون. هغې سره سره زمونږ سره ګیسټ دي مسلم
خان صافی صاحب صوبائی رہنما ANP. السلام علیکم سر، څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام، تاسو ښه؟ الحمدلله. شکر الحمدلله. تاسو ته موږ خپل پروګرام کې ویلکم کوو. مهرباني، خوشاله اوسئ. هغې سره سره جاسم کمال یوسفزئی انټرپرینور خپل د فوډ بزنس دی، تاسو ته موږ خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه، شکریه. څنګه ده جی خیریت دی؟ خیر دی جی، شکر تاسو ښه یې؟ د دې نه وړاندې چې موږ تاسو سره لږ ډسکس وکړو، موږ به لږ د کچن حال واخلو. جی افراز صاحب خان څه پوزیشن دی؟ جی سر زمونږ hummus with grilled pita bread. hummus جوړه ہے؟ جی سر. واہ واہ واہ، دا هغه د چنے والا یې که نه؟ جی جی بالکل چنے والا میډل ایسٹرن یو. چنو دال یې پکې که نه؟ تاسو بوائلډ او زبردست بوائلډ چنی وی دی کی سر. بوائلډ او بوائلډ چنا وی دی کی او سسمی سیډ تاهینی پیسٹ. سسمی ته پښتو کې ما ته اوس تل وایي که نه پښتو کې ورته سسمی سیډز ته پښتو کې سسمی دغه کنزلې ماخلو کنزلې جی جی کنزلې او چڼې او اولیو آیل وی دی کی سر. او دې کې لږ غوندې نیمبو مچوي او لیمبو او د لسن د اوږي دا ګرایند کیا دا ګرایند کی او غینه پس دا پیټا بریډ سره سرو کړي. تاسو دې کې ډالډا کوکنګ آیل یوز کوئ؟ اولیو آیل ډالډا اولیو آیل یوز. اوکے اوکے، دا به بره نه اچو که نه؟ جی ډیزل کو. صحیح ده صحیح ده. جی سر مسلم صاحب څنګه حال دی؟ شکر دی جی، تاسو خیریت دی جی؟ صحت څنګه؟ خیر خیریت ټیک ټاک یې؟ مهرباني جی. څنګه جی NP ډېر رستو رستو ښکاري، مخې ته نه راځي دا ولې؟ بس داسې ده جی چې هغه خو خواري به مونږ کوو، زمونږ مشران هم لګیا دي، بالکل جی، بله ستړی خواري کوي، مونږ به هم کوو انشاءالله العزیز، او هغه خپل ستړی به جاري ساتو. او زمونږ مقصد د خپلې خاورې او د خپل ولس خدمت دی، نو هغه که مونږ وروسته یو که مخکې یو هغه به مونږ کوو. نه نه بالکل جی، زه خو په خپله جی د باچا خان دومره غټ فین یم، زه خو وایم چې باچا خاني پکار ده جی. بالکل جی، بس تاسو له دې الله لوی ژوند درکړي، تاسو ستاسو بابا یقینا چې هغه هم د پښتو او د پښتون ولس دپاره ډېره یو لوی ستړې ده، هغه له دې الله لوی ژوند ورکړي او د هغه ټول ښه برکتونه د الله په تاسو باندې کېښودلی کړي. او هر کلن چې مونږ ګورو تاسو په سوشل میډیا باندې نو ډېر خوشحالېږو. مهرباني جی مهرباني. تاسو ته خو نه لګي چې دا عمر که شانتې دی؟ ولې نه خو داسې ده چې دا یو خبره ده چې زه ماشوم وم نو زما 32 سال عمر، دا خبره ما کوله که نه؟ اوس پکې زما 32 سال عمر شو، نو زما په خیال باندې چې ماشاءالله دا اوس هم تازه دی. او الله پاک دې زمونږ هنرمندان دي او که د میډیا کم سټاران دي، که د ادیبان دي، که شاعران دي، نو دا د الله پاک زمونږ د دې ولس د بیدارۍ دپاره دا ژوندي لري. او زمونږ خپل ولس او خپلو پښتنو ته دا خواست دی چې د دې خلکو نه وقتا په وقتا ځان خبرول پکار دي. دیو سره د دیو چې دا کوم هغه ستړې ده او خواري ده د هغې ستاینه پکار ده. نو مونږ خو عقیدتي هم او که سیاسي لحاظ د والی نو مونږ او بیا د ANP او زه خو په دې فین یم چې ما د ایمل ولی صاحب یو هغه اورېدلی او پیغام چې هغه وایي یار رباب شو منګی شو دا زموږ د کلتور حصه ده، لکه دا شی تاسو اون کو، حالانکه دا شی عام طور باندې څوک داسې اون کوي نه، یو څه عجیبه غوندې یو ډبل سټینډرډ وي که نه، دا خو ګوره زموږ د کلتور حصه ده. او داسې ده جي چې ایمل خان چې کوم بنیاد باندې دا خبره کړې ده، نو معاشره داسې وي که نه، د دې مثال د لاس د 15 ګوتو وي، نو دې کې هر قسمه هغه وي. او دا مونږ ځکه دا اپریشیټ کوو که یو زمونږ یو ځوان غلط طرف ته لاړ شي، بد عملو بد کارونو طرف ته لاړ شي، یا مطلب نن سبا حالات وګورئ که دا دهشتګردي ده که نورې مسلې دي، دا هم زمونږ د معاشرې خلک دي چې بګړاو شوي دي. نو هغه نه زما په خیال باندې چې دا د دې مونږ ستاینه کوو، بل دا د دې پښتون ولس دپاره زمونږ خبره د خپل قام او د ولس ته، نو لازمي نه ده چې هر سړی به زمونږ د قام دا به ډاکټر وي، یا به دا ټول قام زمونږ چې دی دا به بزنسمینان وي. نو هنر هم دا زمونږ د معاشرې او زمونږ د پښتنو کلتور دی، او دې دپاره به انشاءالله مل خان د دې خبرې شروعات کړی، موږ به کوشش کوو چې زمونږ نه څومره کېږي موږ به کوو، تاسو سره به وګورو نه انشاءالله. بلکې الله پاک دې وبخي اعظم موتی صاحب
هغوی سره زما د والد صاحب ډېر مینه وه، ډېر ورورولي وه. زما ورسره ډېر 2-3 ملاقاتونه وو کله چې هغه د مواصلات وزیر و نون لیگ کې که نه، دا ډېره زړه خبره ده. بالکل بالکل. بیا حیدر صاحب سره زموږ ډېر ښه تعلق دی. بیا د حیدر صاحب زه دا ډغه ډېره ستایم چې د هغوی په ټینیور کې چې کله هغه چیف منسټر و، څومره کار چې په ایجوکیشن باندې په هغه دور کې شوی په کې پي کې کې بل چرې هم داسې دور کې نه دی شوی. بالکل جی همداسې ده. ستاسو والد صاحب خو داسې دی چې هغه زمونږ د دې نوي کل دپاره د یو یونیورسټۍ او د اکیډمۍ د هغه مثال لري او مونږ تقریبا چې په ښه بد باندې پوه شوي وو هغه او بیا تاسو د هغې نه پس او ماشاءالله ورځ ما ستاسو بچی وکتو ډېر خوشحاله شوم. نو داسې ده چې زمونږ خبره دا ده چې مونږ ویو چې څومره زمونږ د ولس او د زمونږ د قام خلک دي، ځوانان دي، هر سړی که په خپل فیلډ کې کار وکړي او په ایماندارۍ وکړي نو انشاءالله مونږ به د دنیا په مخ به انشاءالله ترقي زمونږ نه بل څوک نه مومي. خو زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې بس یو خو زمونږ دا خلک چې کم دی دا ډېر پاسمانده پاتې شوي دي، یو د علم نه لږ لرې پاتې شوي دي. نو په دې وجه باندې دغه مسلې رامنځته شوي دي. زمونږ به کوشش دی دا هغه دی د اولاد او د بچي هغه سوچ کتل پکار دی چې د کم طرف ته ځي، د کې د خدای د طرفه کومه کوالټي ده. ماشومان اکثریت که مونږ وګورو نو بعضې کوالټیانې ماشومانو کې دا د بچپن نه وي. نو په دې څیز باندې هغه نه دی پکار چې هر فیلډ ته ځي، که د هنر ته ځي، که د مطلب تعلیم ته ځي، که د بزنس ته ځي، که د سیاست ته ځي، که دا نور د قام د ولس خدمت ته ځي، نو پکار ده چې مونږ هغه له ډاډ ورکړو. جناب جاسم صاحب دومره وړوکوالي کې ماشاءالله دومره غټ کار کوي. بس چې وګورو معاشرې ته او معاشره کې بیا خلکو ته وګورو نو چې په زو لیکو نو ښه دا ده چې څه داسې سټپ واخلو چې کم نه زموږ نه سیوا د خلکو ته پیدا وي، یو سوچ خپل چې دنه امپلیمنټ کو یا خلکو ته وښایو چې یاره په ایج ډزنټ میټر، ته چې کم سټپ اخلي ته هغه په هر ایج کې اخیستی شي. لازم نه ده چې ته په وړومبني سټپ ماتې دې کامیاب شي، رو کامیاب شه، خو انشاءالله یو ورځ به کامیاب شي. تاسو فاست فود بزنس دی که نه ماشاءالله، نو دې خیال څنګه راغی تاسو ته؟ بس داسې ده جي چې وړوکوالي نه زمونږ خو خیر اوس هم لا دومره عمر دکه ویم چې اوس هم هغه ایج نه دی، خو بیا هم تقریبا چې کله نه اسلام آباد ته شفت شویم تقریبا دا شپږم کال دی. نو دا سوچ مو چې یاره دلته خلک کم ژوند کوي، مونږ خو ته کلي هغه سوچ وي، ته کلي هغه ذهن وي، کلي کې خلک څه دغه وي که نه، بس څه داسې یو محدود سوچ وي چې کله بهر راووتي دو هم کتېدلل چې دلته خلک څنګه مخکې ځي. نو څوک په یو هب د اسلام آباد که نه څوک په ګورنمنټ سیکټر کې کافي مخکې لاړ شي، په ایجوکیشن کې مخکې لاړ شي. مونږ ویل چې راځه مونږ پکې بزنس ماینډ دی، مونږ پکې بزنس سټپس واخلو. نو کله یو سټپ اخیستی ته بزنس ریلیټډ، خو هغې کې کله ناکامیابه شوی، کله بل. نو اټ د اینډ دا و چې یاره په اسلام آباد کې یو داسې ځای کولاو کم چې کوم کې یو معیاري او په لو بجټ کې زه خلکو ته فوډ پرووایډ کم او یو ښه سروس ورکم. جی مینوالو زموږ میلمانه موږ سره دي او دلته وخت وشو د یو وړوکي شان بریک او بس دوباره راځو تاسو په خدمت کې. بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو. جی مسلم صاحب تاسو د صافی قبیلې ترجمان هم یې. جی جی د صافی قبیله د دې څه بیک ګراوند دی؟ صافی قبیله خو څنګه چې تاسو کو وګورئ چې څومره پښتانه دي نو د دیو یا د قبایلو نه یا بنیاد د افغانستان نه د شروع شوی دی، څومره پښتانه دي. نو زمونږ قبیله چې دا زیات تر په دې مومندي جنسۍ کې زمونږ خلک دي، په پېښور ښار کې دي، په کراچۍ کې دي، په پنجاب او په بلوچستان. نو هغې دپاره بیا مونږ د خپل قوم د هلې ځلې او د مسلې مسایل مد نظر وساتل او مونږ یو ملک په سطح باندې یو تنظیم جوړ کړو چې هغې کې مونږ سره زمونږ 2 ملګري نور هم دي. یو زمونږ د تنظیم بانی دی حاجي شرف الدین صافی صاحب
یو حبیب صافی صاحب زموږ جنرل سیکرټري دی او زه ترجمان یم. د دې تنظیم مقصد او مطلب دا دی چې یاره مونږ د خپل ملک کې د خیر ښېګړې دغه زموږ پښتنو کې دغه دشمنیانې تربګانیانې دغه مسایل ډېر زیات دي. نو د دغې دپاره مونږ دا تنظیم جوړ کړو چې یاره کم زموږ د قام زموږ د ولس د نورو قومونو کومې مشکلاتونه یي کومې مسلې چې هغه مونږ حل کړو. ماشاءالله یو ښېګړه کوئ. جی جی د خیره ډېره خبره ده. جی دا داسې دي ته دغه د تسبیح تسبیح دی تسبیح دا کاونټر نو دا چې د الله نوم ولې نو دې کې د شمېر څه خبره ده؟ داسې ده چې کله دا نه وي نو ذهن نه موتي چې اوس په خدای چې دا لاس کې وي نو یاد یې راته چې یاره اوس دې سره نور دې کې ما چې ته کتلي نه دي چې ما څومره وویل یا زه څومره دا د ذکر دپاره د څه شي محتاجي نه ده پکار یار. ځوان سړی او ډېره ښه خبره ده چې په دې عمر کې ته الله سره دومره تړلی شوی. هغه وایي که نه چې اس سے کیا حساب کرنا اس کو گن گن کر کیا یاد کرنا جو بے حساب دیتا بے حساب دیتا ہے. اکه خبره ده چې صرف دغه د یاد دهانۍ دپاره چې ماینډ بل خوا دغه کېږي نو باقي کتل هم چې ته نه دي چې یار ما دوره وویل یا زه به دوره وظیفه کوم یا دا نه بس صرف دی چې ښه خبره. ستاسو فاست فوډ ریسټورنټ دی که نه؟ او جی چیرته دی هغه؟ په B17 اسلام آباد کې دی. B17 ته دغه سیکټر دی سره پکې مونږ ته ریل اسټیټ بزنس هم کو په B17 کې. او جی تاسو فوډ هم مانیټر کوئ؟ فوډ هم ګورئ؟ او جی فوډ چې دی نو زه خپله بس کسان لګیا وي ته دغه کې ټیم مې پراپر هایر کړی دی که نه. سټارټ کې خو راته ډېر مشکلات وو چې یاره دا به څنګه وي. څه مشکلات وو؟ مشکلات ټول نه مین خو دا وي چې فاینانس وي په دې ایج کې بعد کې تاسو چا هیلپ وکړو؟ بس ملګري او فیملی چې دی نو ډېر سپورټ راکړو. ډېر داسې پکې مو چې هغوی مطلب ما ته ویل چې ته به فسټ منت کې بس کډه به دې ګول کړي ته به یې فلاپ شوی به الحمدلله 1 year وشو زه بیا هم ډېر ښه ښکلی روان یم. اوس مې دا اراده ده مخکې مې نور لوکیشنز هم ټارګېټ کړي دي چې هلته به زه خپل نیو برانچز چې دی نو هغه اوپن کوم. نو تاسو ینګ جنریشن ته څه ویل غواړئ چې خپل بزنس کول پکار دی او که نه؟ زه وایم چې یو کس کې کوالټي وي هغه د اول ځان کې یو کوالټي وګوري چې ما کې کومه کوالټي ده. زه بزنس کوی شم ما سره زړه بزنس له غټ زړه پکار وي ریسک اخیستل وي. نو که یو سړی وي چې ما سره زړه شته زه مستقل مزاج یم او زه دا نه چې نن انویسټ کوم او سبا ما ته پرافټ میلاو شي هغه د لازم بزنس وکړي. او بل ینګ جنریشن ته دک کویم چې تاسو کوم بهر ته تتلو سوچ کوئ چې زه به لاړ شم او زه به په UK کې او دوبۍ کې او په ګلف کنټریز کې دلته به زه دوره پیسې وګټم نو هلته چې هغه سړی کم محنت کوي کم ټایم ورکوي هغه ټایم چې ته پاکستان کې ورکې ته به بل له نوکرۍ ورکې ته به خپل ینګ له خپل امزولو له خپل پاکستانیانو او پښتنو له به ته نوکرۍ ورکې. څومره پازیټیو سوچ دی ماشاءالله. ډېره ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده. جی فرات صاحب ہوموس تیار دی؟ جی اور بس سر زمونږ ہوموس ریډي دی وذ ګریل پیټا بریډ او دا مونږ جوړ کړی دی په ډالډا اولیو آئل کې جہاں مامتا وہاں ډالډا. نو دې ریسیپي یو ځل بیا ووایئ. دې ریسیپي خپلو کتونکو ته دوباره زه ریپیټ کم دی کې مونږ یوز کړی دی 300 ګرام چڼې او هغې نه پس دې کې مونږ تاهیني پیسټ چې دی هغه 2 ټیبل سپون لیمن جوس چې دی هغه 1 ټیبل سپون ګارلک اوږه چې کومه ده هغه 1 ټي سپون مونږ دې کې اډ کړې ده او سپایسز کې دی کې مونږ سالټ ګارلک پاوډر او زیره پاوډر دی کې اډ کړی دی. زبردست سر ډېره مننه تاسو د راتګ او ډېر خوند وکړو غپ شپ مو لګو او بس دوا ده چې الله مو بس خپل مقصد کې کامیاب کړي او بس خبره همدا ده چې که تاسو د ANP که خوا چې کومه پارټۍ سره یې که نه زه خو یم چې یار که هره پارټي وي خو بس پارټي دا ده چې پارټي اینډ اف د ډے چې کوم دی د پاکستان دپاره چې کوم دی نو یو ښېګړه وکړي د عوام دپاره د ولس دپاره څه سهولیات پیدا کړي ځکه چې مخکې ډېر وخت ډېر سخت را روان دی. بالکل همداسې. او که تاسو څه ویل غواړئ؟ بس زموږ همدغه خبره ده چې څومره سیاسي پارټۍ دي څنګه چې تاسو ویله هغې دپاره سوچ پکار دی د دې پاکستان زموږ د دې وطن او د دې خاورې او دغه خبره ته هغه کول پکار دي چې یاره کم تاسو خبره وکړه چې حالات مخکې را روان دي که هغه مالي کمزوریانې دي که هغه بدامنیانې دي
که عالمي سطح باندې وګورئ نو جنګونه ډېر زیات شوي دي، نو هغې دپاره زمونږ د قام ولس له پکار دی چې دا یو شي او سیاسي ګوندونه دې کې مین رول د سیاسي ګوندونو دی هغه پکې ادا کړي او دې سره سره زمونږ د ملک ادارې چې کوم دي هغه هم او په ایماندارۍ سره د خپلې خاورې بالکل ان شاء الله ډېره مننه سر، تاسو هم ډېره مننه، مهرباني تاسو راغئ او د دعا د ستاسو دپاره هم چې الله تعالی مو خپل مقصد نورم کې کامیاب کړي. ډېره مننه، جزاکم. مینوالو دلته زموږ د پروګرام وخت چې کوم دی هغه اوس ختمیږي او انشاءالله سبا که ژوند وي د خیره تاسو سره به دوباره ملاقات کیږي. د پروګرام اختتام به موږ تاسو په کلام کوو او د دې نه وړاندې زه د خپل طرف نه، مومنه طرف نه، افراسیاب طرف نه، خپل پوره ټیم طرف نه تاسو نه بخښنه غواړم. انشاءالله سبا به تاسو سره ملاقات کیږي. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان. جی سر تپا حجاب آپ ہیں، 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 پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، 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 میرا بھی شباب آپ ہیں، میرا بھی شباب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، کہ سب کا انتخاب ہے خدا، 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 خدا کا انتخاب آپ ہیں، خدا کا انتخاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ خیر رمضان